ګرانو کتونکو د غم په یوه دعا کې موجود یو. هغه انسان چې میږي هم نو ازار کړی، خوش اخلاقه، هر وخت خنده، جی جان، خو د دغې ملک دپاره او بیا د دغې صوبې دپاره د خپل وینې قرباني ورکړله او نن نامعلومه موټر سایکل 2 سورو په هغه نه اتر سړزې وکړې او په بېدردۍ سره یې هغه شهید کړه. هغه عظمت خان و. عظمت خان د تحصیل تنګي د ګلزیب کلي اوسېدونکی و. دې وخت کې د هغه افسران خو موجود دي، په دغه دعا کې ناست دي، سهار ډیوټۍ له وتلې، خو زمونږ تعلق ورسره دا سپیتوب نه و. او بیا سپیشل برانچ ته لاړه، دې نه مخکې ډیزبي کې هغه ډیوټي وکړله. نن ټول ګلزیب کلی د هغه په دغه ناګهاني مرګ باندې خفه دی. ورسره چې کوم پولیس خلکار نه تپوس کې، نو زه د هغوی نه یو عجیبه خبره واورم چې چا سره دشمني هم نه وه. نو زموږ دا پولیس والا چې توره وردي واچي نو د بیا دشمن پته نه لګي. او بیا سپیشل برانچ چې کوم دی نو یو داسې محکمه ده چې هغه دغه پټې سوړې لټوي او هغه خلک چې هغه ځان ته ډېر زورور وي یا ځان ډېر پټ ساتي، نو دغه سپیشل برانچ یې روباسي او ډېرې لویې لویې ناوړې پېښو نه چې کوم دی نو زموږ دا تحصیل او زموږ دا ضلع یې بچ کړله. عظمت خان په خانمۍ کې ډیوټي کوله، دې وخت کې تاڼېدار شوی، خو هر وخت پکې عاجزي وه. خو چا سره هم خبرې کوو په دې دعا کې، نو د هر سړي زړه ورپسې درد کوي. سهار چې موږ کله د هغه تصویر وکته نو خپل هم پرې ډېر زیات خفه یو. اوس 11 بجې د هغه په پولیس لین کې چې کوم دی نو جنازه وشوله او 15 بجې که نه 15 بجې چې کوم دی نو په ګلزیب کلي د عظمت خان جنازه ده. تاسو ټولو خلکو ته چې زما دا ویډیو ګورئ، اپیل درته کوو چې په دغه جنازه کې ګډون وکړئ او د هغه دغه شهادت ته د عقیدت پرځونې وړاندې کړئ. او هغه پولیس خلکاران چې خپل سر یې په تلي کې ایښودلی دی، هغوی ته به د دې جنازې نه یو وسله میلاویږي. دغه د اګست میاشت چې کله د شهدای پولیس مانځلې کېږي، نو موږ صرف د 400 شهیدان ورکړل او دا په یو د پاسه شو چې هغې کې عظمت خان په هغې کې هم د خپل سر قرباني ورکړله، بچي یتیمان کړل، بلکې ټول ګلزیب کلی پې یتیم شو. روغې جوړې مشرانو سره ناسته پاسته، دا نه چې یاره زه پولیس یم. په ګلزیب کلي کې زموږ نور ملګري هم دي، مکرم خان هم دی، خو دوی کله هم چې کوم دی نو خپله پولیسي نه ده ښودلې، کلي سره یې کلیوالي کړې ده. نو د هغه باندې چې زه څونه صفت کوم، زه ورسره ډېر نږدې پاتې شوی یم چې چېرته په تاڼه کې، خو په سړېرو کې، خو په نیسده کې، په سلام کې په موږ رامخکې شوي ده، چونکې زموږ یو کلیوالي ده، په یو کلي خلکه یو. نو ګرانو کتونکو ضرور چې کوم دی په دغه جنازه کې ګډون وکړي. انشاءالله د هغه په جنازه هم خبرې اترې کوو، د هغه په ژوند هم خبرې اترې کوو، د هغه د بچو باندې هم خبرې اترې کوو، د هغوی د کلیوالو سره هم خبرې اترې کوو. خو ډي پي او 400 مسعود بنګش صاحب دې وخت کې وایي چې ډېر زر ده چې موږ به قاتلانو ته رسو، او قاتل چې څومره هم زوروري چېرته وي نو د پولیس د منګلو نه هغه بهر نشي تللی. اپیل کوم چې دعاګانې ورته وکړې، الله پاک دې د هغوی خاندان له او ټول ګلزیب کلي له دا صدمه د برداشت کولو د صبر توفیق ورکړي. تاسو هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ډېره مننه، خوشحاله